أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه. دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث کی یو پینزو مباحثو تا خیال کوئی. اول بحث احوال دراوی دا حدیث، دویم بحث مختصر تشریح دا حدیث شریف، دریم بحث ما هو المقصود من الحدیث، حدیث کے سب بیان اول غاڑی مقصد دا حدیث سدے، سلورم بحث حل دا الفاظ مفردہ و اعتراضات و جوابات، پینزم بحث مناسبت دا حدیث دا کتاب الایمان سرا. اول بحث احوال دا راوی دا حدیث شریف، دا دی حدیث شریف راوی دا سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، دا مور زینب بنت مزعون دا عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ خور، دا نبوت پدریم کال پیدا شوه او اسلام راوړو د پلار سره په داسې حال کې چې د یک صغیر و معصوم. اوله غزوه چې د پکې شرکت کړي غزوه خندق ده. غزوه احد ته ځان پیش کړو خو د صغر سن د وجې نه واپس شوی. غزوه خندق نرسته ټولو غزواتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شریک شوی او د مصر په فتح کې هم شریک شوی او فارس تم د غزا د پاره تللی. ډېر تپوسونه به یې کول، د دې وجې نه دقیق العلم تقوا پکې ډېره وخت د سنتو ډیر محافظت به کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ چرته څنګه ناسو د هغه د وفات نرسته دی به مقشان کار به کو، په عبادت او تقوا کې ډیر مشهور او مناقب د ډیر زیات. د حجاج ابن یوسف ظالم په اشاره په نیزه په خپه وهل شوی او خپه یې زخمی شوی وه. د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ د شهادت نه بعد او بیا وفات شو 4 هجری کې. په دې وخت کې د عمر 4 کاله و. فخ یو مقام د مکې مکرمې سره الته دفن شو. الته مشهوره مقبره و مقبره المهاجرین، اوس ورته مقبره الشهدا وایي. د ده نه 2613 احادیث روایت شوي. دی د مکثرینو نه د هغې رواتو صحابو نه چې ډېر روایات دي شوي، چې د زرو نه ډېر روایات وي هغې ته مکثرین وایي. مکثرینو کې اول نمبر ابو هریره رضی الله تعالی عنہ دی، 15304 حدیث دی روایت شوي. دویم نمبر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، د ده نه 2613 روایت شوي. دریم نمبر انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، د ده نه 2280 حدیث روایت شوي. څلورم نمبر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها وعن ابیها وعمن آمن ببراءتها،
2210 احادیث تی روایت شوی. پنځم نمبر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ 1460 احادیث تی روایت شوی. شپږم نمبر جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ 1540 احادیث تی روایت شوی. وم نمبر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ 1100 احادیث تی روایت شوی. نو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکسرینو کی وہ دویم نمبر. دیم بحث مختصر تشریح دا حدیث شریف. حدیث شریف تتاسو گو رہے وان ابن عمر رضی اللہ عنہما عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نا روایت تھی. قال دیوئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی بنی الاسلام علی خمسن بنا شوه د اسلام په 50 ستنو جوړ شوه د اسلام په 50 ستنو. ا 50 ستنې کم دي؟ شهادت الله اله الا الله، یو گواهی د دې خبرې چې نشته بل معبود موجود مگر یو الله دی، او د دې خبرې گواهی چې محمد د خدای بنده او رسول دی. دویم ستن و اقام الصلاة، دریم ستن و ایتاء الزکاة، څلورم ستن حج، پنځم ستن و صوم رمضان، د رمضان شریف روزه متفق علیه. دریم بحث مقصود د حدیث شریف. مقصود د حدیث بیان د اجزاء و مهمه د ایمان کوي بنا بر اتحاد ایمان و اسلام، چې ایمان او اسلام متحد شي نو گویا کہ اجزاء مهمه د ایمان ذکر کوي، او که اسلام مغایر شي د ایمان نو بیا مقصود بیان د عظیم شعائر د اسلام دی، او غرض رد په هغو فرقو چې ایمان بسیط گنی مرکب نه گنی. نو دی وایي چې ایمان جوړ دی د درې پنځو څیزونو نه، نو مرکب شو لکه ذو اجزاش او ذو اجزا مرکبی، وکل مرکب یزید و ینقص فالایمان یزید و ینقص. نو متکلمینو د طرفه مونږ جواب کولی شو، مونږ ایمان ته بسیط وایو، اسلام ته بسیط نه وایو، او حدیث کې خو د اسلام ترکیب معلوم شو، د اسلام خو نه دی، د ایمان خو نه دی معلوم شوی، او محدثین خو ایمان او اسلام کې اتحاد گنی چې دا دواړه متحد دي. الکه په پوه شئ نو د دې استدلال بنا دی په اصطلاح د محدثینو، او زمونږ جواب بنا دی په اصطلاح د متکلمینو. څلورم بحث حل د الفاظ مفرده و اعتراضات او جوابات. بنی الاسلام دی که یا استعاره مکنیه ده یا استعاره طبیعیه ده یا استعاره تمثیلیه ده. د اسلام تشبیه ورکړی ده د یوې کوټې سره چې د هغې چت په 50 ستنو ولاړي. نو اسلام مشبه شو، کوټه مشبه به شو، کلام کې مشبه ذکر دی، نو دا کومه استعاره ده؟ مکنیه ده. یا استعاره طبیعیه ده. استعاره طبیعیه دی ته وی چې اصل تشبیه مصادرو کی بیا د مصادرو نه افعال جوړ شي. نو تشبیه د بنا د اسلام ده، د بنا د خیمه سره یا د بنا د کوټې سره، نو د هغې بنا نه بیا بنیه جوړ کړی شو. دریم یا استعاره تمثیلیه ده. استعاره تمثیلیه دی ته وی چې مجموعه هیئت مشابه شي د مجموعه هیئت سره.
اسلام چې بنای په پنځو سیزونو ده دا مجموعه هیئت مشابه ده د هغې خیمې یا کوټې سره چې د هغې بنا په پنځو سیزونو ده نو د مجموعه هیئت مشابهت د مجموعه هیئت سره ده نو استعاره تمثیلیه شوه شهادت ان لا اله الا الله دا مجموعه ګورئ اسلام دی دا پنځه سیزونه نو بیا به عطف مرکبي پر ربط باندې او که یو شی اسلام شي نو بیا به ربط مقدمي په عطف دلته عطف مقدم دی پر ربط ځکه اسلام کل دی د پنځه اجزا دي او د اسلام نه مراد کامل اسلام مراد دی نو په انتفاع د صلات سره او په انتفاع د زکات سره کمال اسلام منتفی کیږي کنه شهادت ان لا اله الا الله دا شهادت مرفوع ویلې شي منصوب ویلې شي مجرور چې مرفوع شي بنابر خبریت احدها شهادت ان لا اله الا الله چې منصوب شي مفعول بشي فعل محذوفه د پاره چې اعنی شهادت ان لا اله الا الله او چې مجرور شي نو د 50 نه به بدل شي بني الاسلام على 50 شهادت ان لا اله الا الله اقام الصلاه یا اقام الصلاه یا اقام الصلاه د کوم دروان کې اعرابات جاری کولای شي اقام مصدر د باب افعال دی دی کې واو محذوف او د هغه پیوس کې اخره کې تا راوړل شوی د اقامت مگر دلته د طول عبارت د وجه نه تا محذوفه ده د اقامت په ځای اقامه راغلی مضاف الیه ورسره ذکر چې صلات دا مضاف الیه قائم شوی دی په مقام د تا کې او تا حذف شوی دی د تخفیف د وجه نه پنځه سیزونه شو وجه د حصر په دې پنځو کې څه ده دا پنځه وانه عبادت خدا عبادت بخالی نه یا به قولی او یا به فعلی که قولی نو دا شهادت شو که فعلی نو بیا بخالی نه یا به ترکی او یا به وجودی که ترکی وی نو صوم شو او که وجودی نو بیا بخالی نه یا به بدنی محض نو دا صلات شو یا به مالی محض دا زکات شو یا به مشترکی نو دا حج شو د دې خاص ترتیب وجه څه ده چې شهادت مقدم کړي بیا منځ مقدم کو بیا زکات بیا حج او روزه وروسته کړه د خاص ترتیب وجه ده شهادت عقیده ده او عقیده بنیاد ده ځکه مقدم کړه او صلات او زکات او حج په صوم ځکه مقدم کو چې وجودي دي او صوم عدمی ده وجود اشرف ده د عدم نه او اشرف احق بالتقدیمی بیا په دې درې وانو کې صلات ځکه مقدم کو چې په هر چا فرض ده په هر ځای کې فرض ده او زکات په هر ځای کې فرض ده خو په هر چا نه ده فرض یو تعمیم پکې راغی او حج په هر چا هم نه ده فرض په هر ځای کې هم نه ده فرض په هر وخت کې هم نه ده فرض په بعض خلکو فرض ده په بعض وخت کې او په خاص ځای کې نه درې تخصیصات پکې راغله دویم دا ده چې صلات یومی ده او زکات دا سنوي ده کال کې یو ځلی او حج عمری ده ټول عمر کې بس یو ځل کافي ده الکه تاسو په پوه شئ تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې اجمال کې خو پنځه ذکر شو بني الاسلام علی 50 او تفصیل کې شپږ ذکر شو شهادت ان لا اله الا الله یو
وان محمد رسول الله، شهادت د رسالت دوا، اقام الصلاة درې، ایتاء الزکات، حج او صوم رمضان. تاسو به جواب وکئ چې اقرار توحید او اقرار رسالت ته ملازمه د وجنه کشیء الواحد لکه یو شی چې نو یو شو. بیا به اعتراض وارد شي بنی الاسلام علی خمس، اسلام بنا کړل شوی دی په 5 سیزونو. نو اسلام مبنی شو او 50 دا مبنا علیه شو او اسلام دا 5 سیزونه دي او دا 5 سیزونه اسلام دي. اسلام عین دی د دې 5 سیزونو سره او دا 5 سیزونه عین اسلام دی. حال دار چې د مبنی او د مبنا علیه په منځ کې مغایرت دي. چت غیری د چانه د دې 5 ستنه نه کوم. الکه تاسو په سوال پوښتئ نو تا ثابت کو ترکیب بچا کې په مبنا علیه کې دا مستلزم نه دی ترکیب د مبنی لرا، ځکه مبنی خو غیری د مبنا علیه نه. نو مقصود حاصل نشه د مصنف. تاسو به جواب وکئ دلته د مبنی او د مبنا علیه په منځ کې تغایر اعتباری دی. مجموعه مبنی ده او کل پردن مبنا علیه ده. او مجموعه اگر چې د هر واحد نه غیر ده خو د احاد نه جوړه ده چې جدا جدا کې نو 15 ارکان شول او چې مجموعه کې نو اسلام شو. تاسو په پوښتنه کې په پوښتنه نه شئ لکه پخوا یو طالبو پلار مولاو سبق لتللی و مدرسې ته منطق زده کړي و. کور لراغه یو میلمه دی ورکرا او مور او پلار دی او د سو شو سالور شو او کور کې درې اگای وی. غریبی و پخوا وختونو کې نه پلار ورته ویلی چې ډېر خپایم. ولی دې زوی ورته ویلی ولی وای کسان سالور یو او اگای درې دي چې سالور و نه یو به د میلمه و یو به زما و یو به ستا و یو به د مور و. دې زوی ورته ویلی غم مه کوه داسې علم مې زده کړی دی چې د دریو نه څلور جوړېږي. دریو نه څلور جوړولی شو. تاسو پې پوښتئ وایي څنګه؟ وایي دا یوه دا دوه دا درې او درې واڼې را جمع کړې دا مجموعه. مجموعه د هر واحد نه غیر وي نو دا مجموعه یې څلورمه شوه. نه پلار مولا وایي دا یوه د میلمه شوه یوه زما شوه یوه د مور شوه او مجموعه ستا شوه. صحیح شه. نو استاد صاحب نه مې اورېدلي رحمه الله هغه به ویلې منطق یې کچاو که پاخه وی چې پلار ورته ویلي چې ستا مجموعه شوه نو درې واړه به در اخیستې وی چې مجموعه خو د احادو نه جوړه که نه. تاسو پې پوښتئ کې پې پوښتئ سرسري منطق زده کړي و کتاب کې. تاسو پې پوښتئ لکه تاسو بعضې ملیانو چې هسې سرسري منطق زده دي. تاسو پې پوښتئ سرسري هم زده کړي دي نو د هغه هم سرسري زده و که سرسري نه وی پاخه زده وی نو درې واړه ځکه مجموعه خو د احادو نه جوړه که نه. نو دلته چې مجموعی ته وکتلی شي نو مجموعه اسلام دی او که پردین ته وکتلی شي نو دا ارکان 5 د اسلام دي. نو تغایر پکې اعتباری دی ذات په اعتبار سره یو دی. دویم جواب علا په معنا د من سره ده. بنی الاسلام من 5 اسلام جوړ دی د 5 سیزونو نه. بیا خو څه اعتراض نشته. یا اعتراض به په تاسو کې وارد شي چې دلته خو ارکان د اسلام 5 بیان شو او په وروسته احادیثو کې به راشي چې 6 اویا دي یا 7 اویا دي. 70 و اویا یا 8 اویا دي. الایمان 70 شعبه وروسته حدیث کې راځي. تاسو به جواب وکئ
دا پنځه اهم شاعر د اسلام دي. جدای ذکر ذکر کړل اصل کې خډیر دي، قدرت په دې حدیث کې اهم ذکر دي. دویم جواب بداو کې دا پنځه من حیث المجموع بل دین کې نه دي راغلي، ځکه دا پنځه ذکر کړل. دریم جواب دار دا اصول او رؤوس دي او هغه نور د هغې څانګې او شاخونه دي. تاسو په پوه شئ. پنځم بحث مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره. تاسو باندې به اعتراض وارد شي، ترجمه الباب کې کتاب الایمان ده او حدیث کې د اسلام تذکرہ ده، نو مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره نشته. تاسو به جواب وکړئ چې اسلام ایمان خو یو دی عند المحدثین، نو مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره راغی. او که غیر شي نو بیا جواب دا دی چې ترجمه الباب کې عبارت کې حذف دی. تقدیر د عبارت کې داسې دی کتاب الایمان و بیان لوازمه و توابعه و مقتضیاته. نو اسلام ذکر د توابع او د لوازم د ایمان د ذکر نه دی، نو گویا کې لوازم ور سره ذکر کړل. نو بیا خو څه اعتراض نشته. هلکه تاسو پې پوه شئ. بس کمه کې دا بل حدیث ویم درود شریف ووایه اللهم صل